دا د عبدالله ابن تعمیر د دور هغه واقعه ده. عبدالله ابن تعمیر چې کوم در هغه دا یو سړی و چې دی د بادشاه پخواني بادشاهانو به چې کوم در اکثر به په دې خپل دربار کې ځان سره جادوګران ساتل. نو د یو بادشاه چې د هغه دا جادوګر بوډا شو نو بادشاه ته ویې صاحب داسې وکړه یو ډېر هوښیار هلک او ډېر ماهر هلک ماله راکړه چې هغه ته زه دا خپل دا فن جادوګري دا ورته ور وښایم چې ستا دا بادشاهت هغه په ښې طریقې سره د هغې خدمت وکړي. نو هغه راولګېده بادشاه راولګېده د عبدالله ابن تعمیر دی چې کوم در هغه والا ورکړو وی دی به څه کوي وی دی به تا نه دا جادوګري زده کوي. نو سره دې لاړ نو چې به ته که نه نو په لاره کې د یو راهب هغه عبادت خانه به راتله. راهب چې به درس ورکو نو یو ځلې دې عبدالله ابن تعمیر وي یاره څه کومه زه وی چې کوم در هغه روزانه وي دې جادوګر څخه د پرې راشه نن وی دې راهب څخه لاړ شه. نو د دې راهب د عبادتو د عبدالله ابن تعمیر له ډېره مزه ورکړه ځکه د الله تعالی په دې عبادت کې ځان له یو خوند دی دل خوند ورکو. روزانه به چې کوم در عبدالله ابن تعمیر به راته په باره د چا د جادوګر او ناس په دې راهب څخه ونو چې ډېره ردې تېرې شوې که نه د دې جادوګر شکایت وکړه بادشاه ته چې صاحب ستا هغه چې کوم ماشوم کوم هلک دې ما ته راکړی دی هغه خو زما دربار ته نه راځي هغه زما دربار ته نه راځي. نو څه چلې وکړو بادشاه چې کوم در هغه انویسټیګیشن کوي د ده نه تپوس کوي چې چېرته دی چرته دی نو دی ورته وایي زه خو ځم دی جادوګر څخه. نو بادشاه دغې عبدالله ابن تعمیر پسې چې کوم در هغه جاسوسي ولګو وایي چې د ده تلاش وکړه چې دی خو جادوګر څخه نه ځي معلومېږي دا د څه بل څه کار روان کړی دی هغې پسې روان دی. نو څه چل کوي چې جاسوس راغلی که نه او ویې کتل چې د عبدالله ابن تعمیر خو چا څخه ځي دی خو دې راهب څخه دي. نو څه چل کوي بادشاه ته پیغام جاري کړي چې صاحب په دې سړي باندې چې ته کومه خرچه کې دا خو ډېره دی د عبدالله ابن تعمیر هغې جادوګر څخه نه دي په دې لاره کې یو راهب را دي هغې راهب څخه ناست دی. نو علما کرام لیکي وایي یو ځلې دغه عبدالله ابن تعمیر راولګېدو وایي زه ګورمه چې دا جادوګر په حق دی او که دا راهب په حق باندې دی. نو په لاره روان دی نو خلق ډېر خلق راجمع دي ډېر خلق راجمع دي. نو څه چلې وکړو د عبدالله ابن تعمیر د دې خلقو نه تپوس کوي ای خلقو څه چل دی چې تاسو دومره ډېر په تعداد کې راجمع یي. هغه یې ورته وایي مخې ته زمری دی مخې ته زمری دی هغه خلقو ته هسې نه چېرته نقصان راته رونه رسوي. دی راولګېدو یو ګټې را واخسته او دا کلمات ووي الله که چېرته دا راهب دا دین حق وي که نه نو دغه چې کوم زمری دی دی د دې خلقو د شر نه دفع کړه چې ګټې وویشته زمری په سر ولګېد او مړ شو. د عبدالله ابن تعمیر یقین پیدا شو چې دا راهب سره دی په حق باندې دی. نو بیا به دې راهب سره ناست و. نو چې کله بادشاه ته پته ولګېده چې دی هغې جادوګر څخه نه ځي نو دی راوغوښتو ورته څه وایي ورته وایي د دې جادوګر په دې مجلس ته ولې نه دی دی ورته وایي د دې جادوګر دا چې کوم مجلس دی دا خو باطل مجلس دی دا ته چې څه وایي دا ټول باطل دی. نو بادشاه هغه غوسه شو ورته څه وایي ورته وایي قتل به دی کوم. عبدالله ابن تعمیر ورته وایي ما نشي قتلولی ما نشي قتلولی. نو حکم یې وکړه جلاد ته وایي جلاده قتل یې کړه جلاد وسو ته خو دی نشي قتلولی. نو بیا خپلو فوجانو ته وایي دی بوځئ هسې چلو کوي په دریاب کې ور وغورځوي چې کیسې ختم شي. فوجان چې لړل لږ ساعت بعد فوجان نشته او د یکې اوازه چې کوم در هغه بیا واپس راغلی. بادشاه عبدالله ابن تعمیر نه تپوس کوي څنګه چلو شو بیا فوجان پرې خپله دریاب ته پرېوتل نور یې ولېږل ویې لړ شي د دې غر نه یې راورغړوئ. بیا عبدالله ابن تعمیر یکې اوازه را روان دی هغه فوجان د دې بادشاه چې کوم که نه هغه ټول عقده کې به ټکو سترې دي. عبدالله ابن تعمیر دی بادشاه وجلې مې نه شي هر څه چې وکړي که نه ویل ما ته مرګ راکولی نه شي وی ها یو طریقه درته زه ښیم چې په هغې باندې به ته څه وکړې په دې خپل مقصد کې به کامیاب شي. نو دا بادشاه ورته وي څه طریقه وی داسې وکړه چې کله مې په غشي ولي که نه وی دا کلمات به وایي چې برب هذا الغلام د دغه هلک د رب په نوم باندې دا هلک ولم نو بیا به خپل مقصد پوره کړي. بادشاه وی د قدر نو دغه کار به وکړم کېدای شي چې د نه خلاص شم. علما کرام لیکي وایي څه چلې وکړو خلق راجمع دي چې کله بادشاه داسې ووي که نه
د یو عبدالله ابن تعمیر هغه خو چې په دې غشي باندې مشتا خو شهید شو خو دې خلقو کې یو شرور پیدا شو چې د دې بادشاه نه ما سوا بل یو رب شته چې هغه حق رب دی نو ټولو خلقو د الله د الوهیت نارې وړولې ټولو خلقو چغې ووالې چې الله یو دی د الله مسجل کوي دغه بادشاه هغه وایي چې د یو نه تنګ وم دا خو راته نور مصیبت جوړ شو علماء کرام لیکي یو کد دی وکنستی په هغې کې اور بل کو او دا ټول خلق چې کوم د ده ایمان راوړونکي وو دی ته به وي ایمان نه واپس کېږي که دی ته اور ورکوي علماء کرام لیکي یو ځلې یو زنانه چې کوم نه هغه څه وه هغه راله د هغې په غېږه کې یو ورکوټې ماشوم دی د دې زنانه ته وایي د دې ایمان نه اړېږي که نه دې ته دې وغورځوو هغه ماشوم یې ترې واخېستو دې اور ته یې وغورځوو دې زنانه ته وایي اوس د دې ایمان نه اړېږي که نه هغه ماشوم ته د دې اور نه اواز کوي چې ای مورې دا اور نه دی دا د جهنم باغچه ده د دې اور د دې ظاهري تپش او د دې اور نه مه یېرېږه که دې ته رالې که نه الله به درته هغه ابدي حیات درکړي ابدي حیات به راته درکړي هغه مور خپله دې اور ته ور ودانګلته علماء کرام لیکي وایي دا د دغه خلقو هغه واقعات الله تعالی دلته کې ذکر کوي چې دا عبدالله ابن تعمیر د ده قوم چې کله خلقو ایمان راړه که نه د دې بادشاه د دغه مؤمنانو دپاره کندې وکنستې اور یې پکې بل کړو دا مؤمنان یې په دې اور باندې سوځول غوښتل نو قتله اصحاب الاخدود دغه واقع پکې ذکر کېږي اوس دغه عبدالله ابن تعمیر علماء کرام لیکي وایي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې د ده هغه لاش راووت عمر فاروق په دور کې تقریبا چې څه پنځه شپږ سوه کاله چې کوم در هغه پکې تېر شوي دي 500 سال پکې تېر شوي دي علما لیکي وایي چې د ده دا قبر کله را دریاب چې که نه نو د ده په دې سر باندې په دې ځای کې وایي لاس داسې ایښودی په دې سر دې ځای کې لاس ور ایښودی نو پنځه شپږ سوه کاله تېر شوي دي چې کله مسلمانانو والا دا لاس د دې ځای نه لرې کړي که نه نو تازه وینه د دې زخم نه راشي پنځه شپږ سوه کاله بعد د زخم نه تازه وینه چې کوم در هغه را شروع کېدل دا خو د انسان عقل نه مني که نه صحیح شوه د دنیا دوايانې پرې ولګولې خو نه ودرېده حضرت عمر فرمان جاری کړو وایي څه وکوي وایي دا لاس والا په دې زخم باندې کېږدئ چې دا لاس دې والا څنګه په دې زخم کېښودل هغه وینه بنده شوه دا کرامت د اولیاو دی بس کرامت د اولیاو دی نو علماء کرام لیکي د اولیاو کرامت حق دی دا به منو ښه صحیح شوه خو چې کوم اولیاء یې ښه چې کوم اولیاء یې اکثر څه اکثر زموږ خلکو چې کوم دی هغه په دې پنجاب کې یو ځلې یو سړی چې کوم دی هغه په لاره باندې روان و نو سپی ورسره و سپی ورسره و نو دې سپي سره د ده بې انتها مینه وه نو دا سپی مړ شو د دې سپي نه یو ډوغل وکنسته هغه یې چې کوم دی په دغه کې په دې دغه کې خخ کو د پاسې به چې کوم دی هغه داسې ګټه ولګوله چې سرې چې ما ته نشاني پته لګي چې دا زما هغه سپی دی کې د پته چې خپل کار باندې لړ یو کال بعد چې راځي که نه په هغه ځای باندې ښه مدیدار ګنبد جوړ دی ښه مدیدار ګنبد جوړ دی خلق چې نه چې کوم دی هغه چاپېره کېږي څه چل کوي د مزار زیارت ته راځي په دې چې راغلی چې ویې کتل که نه پوه شي چې دا خو زما هغه سپی دی دی کې د پت دی خلکو ورته وي دا ډېر لوی وري ولاړې وي او ما ته پته ده ټول عمر چې کوم دی هغه زما پټۍ مې په دې غاړه کې اچېدلې وه چا ورته ولې وایي دا تاسو وایي د کوم څیز نه چاپېره تاویږئ وایي دا زما سپی دی دی کې ما په خپلو لاسو دفن کړی دی نو چې کوم اولیا دي هغه اولیا حق دي د هغې کرامت هم حق دی خو چې کوم حق اولیا یي کوم حق اولیا یي نو د اولیاو کرامتو دا به منو ښه نو بهرحال سره دغه عبدالله ابن تعمیر د دغه قوم واقع دلته کې ذکر کېږي ښه